السلام علیکم کتونکو زه مراد علي خان او د وخت شموزي کې موجود یم څنګه چې مولانا صاحب د ازادي مارچ اعلان کړی دی او د جمعیت العلماء اسلام پوره پاکستان کې چې څنګه داغي ازادي مارچ لپاره تیاری روانې دي هم دغه شانته کې سواد کې چې هم ازادي مارچ لپاره چې تیاری روانې دي او پرون په سواد کې آل پارټیز کانفرنس هم شو چې باغی کې ډېر پارټیانو چې هغه د جمعیت العلماء اسلام ته دغه وینا کړې و چې موږ به باقاعده تاسو په هر ځای کې سپورټ کوو به دغه شانته کې په تیر ورځ په مټه کې د چې کوم وزیر اعلی صاحب ابایي القدا التم موټرسایکل ریلی شو څنګه چې جمعیت والا لګیا دي او د مولانا ازادي مارچ لپاره چې دغه کوششونه کوي چې دا به کامیابو به هم دغه شانته کې پاکستان تحریک انصاف پارټي چې کوم دا حکومتي پارټي چې کوم دا هغه کوشش کوي چې دا ازادي مارچ کوم دی دا ناکامه کی د مولانا فضل الرحمن صاحب دغه کوشش دی چې هغه دا حکومت چې دا نور کې د چلیدونه دی او زه د حکومت چې دی هغه ورزول غواړم خو پاکستان تحریک انصاف چې څومره کارکران دي ام پی ګان دي ام ان ګان دي هغه ټول هم د سره زمونږ وزیر اعلی محمود خان چې کوم دی هغه دا وینا کړې ده چې چېرته به هم دغه ازادي مارچ دی به کامیاب نشي او دا به موږ کامیابېدو ته نه پرېږدو ځکه چې زمونږ حکومت چې دی هغه ټیک روان دی او موږ هېڅ قسمه داسې اجازه چاله نه ورکول غواړو نو تاسو ګورئ چې دا وخت شموزۍ کې موجود یم او همدغه سلسله کې دلته تاسو کتلی شئ چې کنټینر راسیدلی دي او دا کنټینر دلته پرتی دي دا کنټینر چې دا مین روډ دی چې شموزۍ روډ دی دا روډ چې ډایرکټ منګوره ښار ته نه کېږي او بیا دا سټ چې پوری شموزۍ ته تللی یو دا روډ دی د بهر ته د پیښور او اسلام آباد ته د تلو لاره چې دا یو دا مین روډ دی یو دغه شان کې دا بل روډ دی نو دا کنټینر چې څومره معلومات دلته هم رسېدلي او دغه شان به هلته هم کوشش به کوي چې هغه روډ هم بند کړی شي خو دلته دا په منځ کې دا دوه کنټینر ښودي دي دا اني ټایم چې دی بندېدی شي دا روډ کېدی شي او دغه چې څنګه محمود خان ویلو چې زه به هېڅ څوک چې دی هغه نه پرېږدم دغه ازادي مارچ ته نو دا تاسو کتلی شئ چې کنټینر چې دی هغه دلته تیارې پرتې دي او کله هم دغه جمعیت علماء اسلام خصوصا د سوات نه د وتو کوشش کوو نو دا لارې چې دی دا بندېدی شي نو موږ تاسو ته ښایو دا وختي ازادي مارچ لپاره چې دی د هغې د ناکامه کولو لپاره چې دلته کنټینر رسېدلي او کنټینر پرتې دي دا بالکل مین شموزو چوک دی او دلته دا کنټینر ښودي دي دوه کنټینر دلته راسېدلي دي دلته زموږ چې کله هم د دې ځای د مقامي خلکو سره خبرې وشوې چې دا کنټینر کله راغلي او کله دلته پرتې دي د هغې وینا وایي چې دا تقریبا د لسو ورځو نه دا کنټینر دلته ایښودی شوي دي چې کله نه زموږ وزیر اعلی صاحب اعلان کړی دی او د هغې دغه بھرپور کوشش دی چې د اوس نه کنټینر رسېدلی دی دا به بندېږي نو تاسو په خپله باندې کوشش کوئ چې ازادي مارچ ته به دا خلک څنګه رسي څنګه به ځي نو دا به په 27 تاریخ پته لګي چې آیا دا روډ چې بند شي نو جمعیت والا به د هغې نه پس بله کومه لار اختیاروي او په کومه طریقه باندې به هغوی اسلام آباد ډي چوک ته ځان رسوي او هلته چې مولانا کوم ازادي مارچ دی هغه به کامیابوي او به تاسو هم ګورئ موږ به یې ګورو او موږ به هم تاسو ته ښایو تر هغې پورې خپل کوربه مراد علي خان اجازت ورکړئ د الله په امان